ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د سوخ راسی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په موضوع باندې مختصر انداز کې مونږ بیان کوو نن هم هغه کړی او هغه سلسله کې یو څو خبرې عرض کوو رستو به هم دعا کوو خو زمونږ دی بلکل گاون کې یو مشره زنانه هغه اوس وفات شوه د ټولو نه مخکې هغې ته دعا کوو چې الله پاک د هغې کامل مغفرت نصیب کی لویه بیماری کړې ده الله پاک دغه د تقصیراتو کفاره وګرځوي او پسماندګانو ته دې الله صبر جمیل ورکړي زما وروڼو مخکې دا خبره ذکر شوې وه چې نبي علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وفرمایه او بیا هلته کې د ټولو نه اول کار جومات جوړ کړ د هغې نه بعد د امهات المؤمنین دپاره کمرې او کوټې کورونه جوړ شو او بیا چې نوی نکاح به نبی علیه الصلاة والسلام کوله نو هم د هغې پسې به بل کور جوړېده د دغې نه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام فارغ شو نو د مهاجرینو صحابه کرامو او د انصارو
مهاجرین هغه صحابه کرامو ته وایي چې کومو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی او انصار هغه صحابه کرامو ته وایي کوم چې د مدینې منورې اوسیدونکي خلک وو د هغې په منځ کې یو بایچاره وکړه مواخات ورته وایي اخوت رورولي دای په دې وجه باندې وکړه چې د مکې مکرمې نه کوم خلک راغلی وو نو هغې تش لاس راغلي وو اسې خو هم د غربت زمانه وه خو بیا هم د هغې خپل کور خو و په مکه مکرمه کې خپل څه کاروبار د ګټې وټې خو یې و اټول هلته پاتې شو د کفارو په قبضه کې د مکې مکرمې د مشرکانو په قبضه کې دا هر څه پاتې شو مال پاتې شو دولت پاتې شو که د چا دوکانداري وه که د مکې مکرمې نه بار د چا زمینداري وه پټي وه هغه هر څه پاتې شو ځکه مکه مکرمه خواوشا نږدې هلته کې زمینداري وغیره نه کیږي ځکه چې هغه پتریلي ځمکه ده غرونه دي اوبه پکې نشته البته د هغې نه چې لږ بار وځې نو بیا سبزیان هم پکې کیږي پټي هم پکې شته بیا اوبه هم هلته کې چې کوم دی په ځمکه کې شته نو دغه خلک بې سر و سامان بغیر د مال و دولت نه هیڅ څیز ورسره نه و لاړل هلته هجرت وکړو نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې منځ کې ورورولي وکړه ځکه چې د مدینې منورې اکثریت خلک هغه ښه د مال په لحاظ سره د چا زمیندارۍ وې د چا باغونه وو د چا کاروبارونه وو خو مالی لحاظ سره د هغې ګزاره د مکې مکرمې د خلکو نه ډېره زیاته ښه وه نو د هغې په منځ کې ورورولي وکړه یو مهاجر صحابي به د یو انصاري صحابي سره ملګری کو چې دا ستا رور شو نو په رښتیانو نه رور کېده نسبي رور نه خو لکه چې ته به د ده سره داسې معامله کې لکه څنګه چې د خپل رور سره معامله کې رور دی بیمار شه نو ته به خدمت کې نو علاج به کې رور دی غریب شه نو ته به ورسره تعاون او امداد کې دا د مسلمان اصول دي مونږ الټه چلیږو خبره داسې ده مونږ الټه چلیږو مونږ پرېږده د ولږې مړ چې خدای دې رده بیخو باسي نور حقیقت دا دی چې خپل رور خو په ځای پرېږده په کار دا ده چې موږ د بل مسلمان خیرخواهي وکړو دغه خیرخواهي دپاره موږ په دوه موقعو کې ډېر تکړه یو دا هم ښه خبره ده یو چې غم وشي نو الحمدلله که موږ هر څنګه هم یو ډېر بې خوند هم یو خو به یې فورا د قبر کنستو انتظام هم کوو او کټونه هم راغونډوو او میلمه ته جګ کې اوبه هم نیسو دا کوو او هغه کوو دا ښه صفت دی الله دې دا اتفاق او اتحاد زمون قایم دایم وساتي یو چې کله واده وي نو بیا ښه چې کله پکې ډوډۍ وي نو موږ ډېر په شوق باندې ځو هغې خیرات یې پکې کړی که نه په واده کې نو د دوو خبرو کې زمونږ اتفاق ډېر ښه برابر دی خو نورو کې نه دی نور که په چا باندې سختي ده نو موږ وایي دقسې ښه دی دا کې مالداري کې ارامي دې جوړېږي داسې ښه دی خلم زمونږ وران وي الفاظ هم زمونږ خطا وي به هر حال عرض مې درته دا کو چې دا سکرونه نه شو خو ګورې هغه ورورولي نن سبا زمونږ د سکر ورورولۍ نه بهتره وه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایلی دي
وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. تاسو په دې کفر کې هغه حد ته رسېدلی وئ، تاسو د خدای په نافرمانۍ کې او د پیغمبر په نافرمانۍ کې هغه انداز ته رسېدلی وئ چې د کمر په سر ولاړ وئ، ایله ټیله مو غوښته نو لاندې جهنم و، د جهنم د کندې په غاړه باندې ولاړ وئ، خو الله درته پیغمبر راولي، پیغمبر یې درته راولېږو، الله د هغې نه بچ کړئ. فاصبحتم بنعمته اخوانا، نو تاسو د خدای په دې نعمت باندې روڼه جوړه شو، داسې خواږه روڼه شوئ چې رسول الله مبارک کله د اخوت اعلان وکړه، د مواخاتو اعلان یې وکړه چې دا فلانی صحابي مهاجر به د فلانی صحابي مهاجر دا غرور وي، هغه ورسره خپل کور نیم کو، هغه ورسره خپل مال نیم کو، هغه ورسره خپل جیداد نیم کو. تر دې حده پورې خبره ورسېدله چې یو مهاجر مسلمان صحابي هغه نبی علیه السلام د یو انصاري صحابي سره ملګری کړ، دا ستا ورور شه هلکه ښه، هغه وی راځه ته زما ورور شوې، وی زما دوه ښځې دي، دې کې چې ستا کومه ښځه خوښی هغه یاده که چې زه له طلاق ورکم او هغه وخت تیر شي د طلاق هغې ته عدت وی، ته به ورسره نکاح وکړي. هغه نه، چې څنګه مې ته ورورې نو داسې مې دا خویندې دي، زه دومره بې خوندي او دومره بې غیرتي نشم کولی، بس ما ته د بازار لار وښایه، ما سره یو څو روپۍ شته چې زه ځان له په بازار کې تجارت او ګټه وټه شروع کړم، ستا پیسو ته مې ضرورت نشته، ستا سره به یو څو ورځې اوسېږم. دا ورورولي وه، دا اخوت و، دا بایچاره وه، د هغې نتیجه دومره بهترینه او دومره اعلا راووتله چې په مدینه منوره کې چې کوم کسان په خپل منځ کې دشمنانو، اوس او خزرج دا دوه غټې قبیلې وي او د یو بل سره به هر وخت په جنگ جګړه باندې وي، هر وخت به په قتل و قتال باندې وي، هغوی د یو بل سره دومره محبتونه پیدا شو چې یا خو چا د چا پلار وجلی و، چا د چا رور وجلی و، چا د چا زوی وجلی و، قتل و قتال پکې شوی و، خو یا هغه د دین اسلام او د نبی علیه السلام د تعلیماتو په رڼا کې ورورولي دومره خوږه شوه چې بیا به دغه دشمنان د یو بل سره په یو مجلس کې ناستو او د یو بل سره به یې ګپې لګولې او د یو بل سره به خوراک سکاک یو ځای کو. تیره ورځ ترجمه کې یوه خبره تیره شوه چې یو ځلې اوس او خزرج دواړه قبیلې په یو مجلس کې ناستې او ښه ګپ لګوي، یو بل سره مشغولیږي، ښه د مینې محبت خبرې دي، د صحابه کرامو خبرې خو زمونږ په شانتې ګپ نه و چې د یو بل غیبت به م کوو یا به مو کنځلې کولې او یا به مو نور څه فضولیات کول، د هغې خبرې خو به ټولې د دین خبرې وي، نو د مینې او د محبت خبرې هغوی کولې، نو چې دا یې کولې نو یو یهودي دی شماس، هغه چې وکتل د لرې نه چې هلکه دا خو هغه خلک و چې موږ وی دا به د یو بل سره که خیري نه دوستان کیږي، دا به نه روغېږي، دا به دشمني قتل و قتال به دا جنګونه دا وینې دا به تویېږي او موږ ما مزې اخلو. نو هغه ورغې سړي ته یې یو بل دریم ګړي ته وې ته ورشه که نه، د دوی په منځ کې چې د جاهلیت په وخت کې کم جنګونه شوي وو، د چا پکې پلار او د چا زوی او د چا رور دا پکې مړه، نو خلک
دا هغه زمانې شاعران خلکو نو هغې مرثیې جوړې کړې وې، اشعار یې جوړ کړي وو، غزل یې جوړې کړې وې چې دا چلو شو هغه چلو شو، پلانی په ما دا ظلم وکړو، زما یې پلار مړ کړو، زما یې رور مړ کړو. ورشه دا غزل یې هلته واوروه، دا شعرونه هلته واوروه چې دا که چېرته دا اور بیا را بړکاو شي نو ښه به نو ورغی نو چې ورغی هغه شعرونه یې ووې. بس وروره اوس او خزرج دا خو نوي نوي مسلمانانو، هغه غصه بیا را پیدا شوه. یوه قبیله م رانیغه شوه، بله قبیله م رانیغه شوه، او د یو بل سره چې کوم دی د جنگ جګړې دپاره مستقل ټایم کېښود، هغې به داسې اخوا دېخوا جګړه نه کوله. وخت مقرر که چې په فلانۍ ورځ به زمونږ جنګ کې وي، زمونږ به جګړه زمونږ به قتل و قتالي. دا خبره چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوله. نبی علیہ الصلاة والسلام فوراً تشریف راوړو، وی خلا زه موجود ما، وحی د قرآن دا نازلیږي او تاسو ایمان راوړی او د ایمان راوړو نه رستو تاسو دا خبرې شروع کړئ چې دا زه نه یم نو تاسو به څه کوئ. بس د نبي علیه السلام د دغې دوو خبرو کولو سره فوراً دواړه ډلې داسې سړې یخې یو بل ته ورته غاړه وتل او ویې جړل او داسې وجړل او مافیان یې وغوښتې د یو بل نه. دا څه چلو؟ دا دین اسلام دا انقلاب راوست. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انقلاب راوست، دا هغه تعلیماتو دا انقلاب راوست چې د یو بل د وینو تږي دشمنانې د یو بل د وینو تږي دشمنانې یو بل ته ورته غاړه کړه او محبت او مینې پکې چې کوم پیدا کړه. نن چې موږ د یو بل نه لرې کېږو نو بنیادي وجه دی چې موږ د دین نه لرې یو. څومره که موږ دین ته رانږدې کېدو، څومره که موږ د علماو سره ناسته کوله، نو د اختلافاتو نه پریشانو نه د دې نه موږ خود به خود لرې کېږو، ځکه دین کې امن دی، دین کې چې کوم دی الله خیر یې ښودلی دی، شر په بېدینۍ کې پروت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې اولنی کار چې د جومات وغیره نه فارغ شو نو مواخات یې وکړ، رورولي د خلکو منځ کې، او بیا هغه مهاجرینو صحابه کرامو هغې باقاعده ته ورباندې د یو بل سره هغه رورولي داسې وپالله چې د هغې باندې کتابونه ولیکلی شو، لوی لوی کتابونه پې ولیکلی شو د صحابه کرامو په قربانو باندې چې هغې د یو بل سره څومره د مینې او د محبت زندگی اختیار کړه او څومره یو بل ته خیر دینی چې کوم دی نو ورسو. بهر حال دا تعلیم د رسول الله مبارک په مدینه منوره کې جاری و او سات په سات چې کومه دی د صحابه کرامو په تعداد کې اضافه به راتله. دا موږ چې کوم بیانونه او دا تقریرونه کوو دا صحابه کرامو نه کول، هغوی به یو قوم ته لاړل او هغوی ته به یې ووي کونو مثلنا، یا خلکو زمونږ په شانتې شئ، زمونږ په شانتې شئ. موږ دا اوس نشو ویلی چې زمونږ په شانتې شئ. زمونږ په زندګو کې کمی دی، نقصان دی، عیب دی. د هغې کمیانې هغې کې نه وي، کامل خلکو زمونږ په شانتې شئ. په دې دوران کې
چې مسلمانان رو رو قوي کېدل نو الله تعالی ورته حکم وکړي چې اوس د کافرانو مخنیوی وکړي ځکه ظلمونه خو در باندې ډېر زیات وکړو تکالیف خو درته ډېر ورسول وطن در باندې پرېښود عرب وی حب الوطن من الایمان د وطن سره مینه دا د ایمان جز دی یقینا چې د خپل وطن محبت او مینه دا یو سړی په یو ځای کې پیدا شي لوی شي مړی اوس پیچم په یو کور کې لوی شي څوک یې شړي بیا نه ځي هغه کور نه نه ځي مالک یې د کور نه وباسي بیا راځي یو ځل مې اخبار کې یو خبره کتلې وه ډېره مخکینۍ خبره ده یوه پیشو چاته چا کره وه نو چا ترې وغوښته پیشو ماله راکړه بویتله نو بویتله نو هغه اخبار کې دا لیکلي و چې د دې کور او دا چا چې بوتله د دې په منځ کې 200 کیلومیټره فاصله وه اوس اخبار که به یا دروغ یا به رښتیا و خو دا خبره ما کتلې وه بل اوس چې کتل نو پیشو چې کوم دی دلته نیغه ناسته وه پیشو واپس راغلی وه تاسو دې خبرې ته خیال راځي یا دا خبره یا دروغ یا رښتیا موږ دغه څه کوو څه ډبلې ورولو خو هسې خو موږ وینو که نه که یو پیشو په کوم کور کې عادت نو بل کور ته هغه ځي چا ساتلی په دې کور کې نو بل کور ته ځي یو سپی پلیت حیوان دی چا په کوم کور کې ساتلی دی هغه بل کور ته ځي خلک وړوکې کوترې راولي چې عادت په دې کور کې عادت شي غټ سپی خو په کور کې نه عادتېږي نو انسان چې د انسان د ده معنا ده انس د کې محبت دی د کې مینه ده دی به د یو بل سره اوسېږي نو دا خپل کلی خپل کور خپل وطن خپل علاقه په دې خلک فخر کوي زه ستا دې کلي ستا دې وطن ته او ستا دې علاقې ته خو دې بار څوک کنځل وکړي ته جواب کې که نه کې خامخا به جواب کې بهرحال عرض مې درته دا کو چې صحابه کرامو خپل ملک پرېښوده خپل وطن یې پرېښوده خپل کلی یې پرېښوده درد ورته ورسېد غم ورته ورسېد نو دا عظیمه قرباني وه نو اوس ورته الله ووایي چې اوس دله الله طاقت درکه نو ځئ دې خلکو ته دعوت نو نبی علیه السلام به ټولګي لېږل 30 کسان 40 کسان 50 کسان زیات کم اولنې ټولګی یې ولېږه هغې ته د عربۍ په اصطلاح کې سریه ویلی کېږي یعنی وړوکې ټولګې چې د کافرانو مقابلې له لاړ شي او رسول الله مبارک پکې پخپله نه وي دغې ته سریه وي رسول الله مبارک چې پکې هغې ته غزوه ویلی کېږي نو دا 30 کسان دا نبی علیه السلام ولېږل تاسو لاړ شئ او دا ابو جهل په مشرۍ کې یوه قافله را روانه وه د شام نه هغې سره د هغې تعاقب وکړئ هغې پسې شئ نو هغې ته خو دعوت ته ضرورت نه و ځکه چې دعوت خو 14 کاله رسول الله مبارک ورکړی و د دین اسلام وی دغه قافله ونیسئ څه ورته وایم جنګ مه کوئ خو که غلبه مو پرې راله نو مال ترې والئ هغه راوړئ جنګ ورسره مه کوئ خو هغه چې دوی په کوم ځای کې یو بل سره نږدې شو دغه علاقې څه مشران را مخې ته شو او بچاو یې وکړو صحابه کرام یې واپس مدینې منورې ته راولېږل او ابو جهل سره د خپلو ملګرو هغې مکې مکرمې ته جنګ نوبت رانغی د دقې نه حالات شروع شو وړې وړې سریې دا به رسول الله مبارک بیا لېږلي او اول به دا طریقه وه چې به کوم ټولګې د صحابه کرامو لاړ نو هغې به اول هغه خلکو ته ووایي اسلم مسلمانان شو لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي جنګ به نه کوو سره ښه
که به مسلمانان شو خو خبره خیر و خلاص، که به مسلمانان نشو نو بیا بیا ورته وي چې زمونږ اسلامي یو ټیکس دی چې هغې ته جزیه وایي، جزیه ومنئ. هغه په ټول کال کې 1 دینار روپۍ ده د سړي په سر، 1 دینار ټول کال. حفاظت به دې مسلمانان کوي، د مسلمانانو حکومت به دې کوي، تکلیف هغه به درته کوي، خو تاسو دا جزیه ومنئ. که جزیه به ومنله نو بس بیا خبره ختمه، جنگ جګړه به نه وه، هغه به په خپل دین اوسېدل، خپل کور کلي کې به اوسېدل، مسلمانانو به حفاظت کو. او که چرته هغې وي چې نه مسلمانیږو او نه ستاسو چې کوم دی جزیه منو، نو بیا به ورته صحابه کرامو توره اوچته کړه چې اوس په میدان جنگ کې دا توره زمونږ او ستاسو منځ کې فیصله کوي. نو دا وړې وړې خبرې شروع شوې او دې پسې بیا لویه چې اولنې کوم چې جنگ شوی دی د مسلمانانو په منځ کې غزوه شوې ده، هغې ته غزوه بدر وایي. انشاءالله که زندگی وه آینده و په هغې باندې خبره کوو. الله دې مونږ او تاسو ته عمل نصیب کي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دې زمونږ د بلکل نږدې ګاونډ کې یو مشره زنانه د سید محمد لالا ماما بیبي او د محمد عارف دي پرویز خان دي د هغې مور، هغه وفات شوې ده. دعا ورته وکړي چې الله پاک کی کامل مغفرت نصیب کی، اوږد ژوند الله په راحته کی، تقصیرات الله معاف کی، دا بیماری د تقصیراتو لپاره کفاره وګرځئ، او دا چې څومره پسماندګان پاتې دي هغې ته الله صبر جمیل نصیب کی. دا دعا الله پاک د هغې دپاره زموږ د ټولو دپاره په خپل دربار کې دا قبوله وګرځئ، د آفاتو بلیاتو مصایبو تکالیفو نه مونږ دوی دا ټول په امان کې وساتي. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پاو کم 5 بجې به د مازدیګر مانځه نه پس